ډیر د افسوس مقام دی. زمونږ مسلمان نن په خپل مینس کې انخته دی، په یو ځای کې د قومیت په نوم باندې وجلې کیږي، کله د اسلام په نوم باندې وجلې کیږي. ګورئ دا اختلافات په مونږ کې اچولې شوي دي. دا څنګه اچولې شوي دي؟ دا د دې دپاره چې دوی ته خپل میدان خالی وي، د خپل ظلم دپاره، د خپل مفاد د حاصلولو دپاره دوی مخې ته څوک دیوال نه وي ولاړ. د فلسطین دپاره په دنیا کې د پاکستان په شانتي تحریکونه چا نه دي چلولي، داسې جلسې جلوسونه یو ملک نه دي کړي، یو قوم نه دي کړي، لکه څنګه چې د پاکستان مسلمانانو د فلسطین او د غزې په حق کې خپل احتجاجونه کړي دي. نن هغه پاکستان کې ته وګوره، کله به د مولا په جامه کې څوک راشي، کله به د طالب په جامه کې راشي، کله به د عام شهري په جامه کې راشي، کله به د حکومت په جامه کې راشي، او یو فساد به جوړ کی، او مسلمان به پاکستانی یا مسلمان یا پښتون هغه به په دغه ځای کې ونخلی په خپل منځ کې. دا د څه دپاره؟ دا معمولی خبره نه ده. دا صرف محض د دې دپاره چې دوی ته خپل میدان خالی وي. نو چې دوی ته میدان خالی دوی به څه کوي؟ د دوی کار څه دی؟ د دوی کار دا دی مسلمان نه تیل ویستل، د مسلمان ته د دنیا هر قسمه تکلیف ورکول. هغه زموږ نه پټه نه ده. په فلسطین کې 60,000 ماشومان د لوږې نه مړه شو. 60,000 ماشومان، لوی پکې جدا. په ماشوم څومره تکلیف تیریږي که نه؟ نږدې وخت کې موږ د ماشوم یو دردناکه واقع ولیده چې په هغې باندې انسانیت څومره خفه شو. دا یو واقع زموږ په پاکستان کې مخې ته راله، په پښتنو کې داسې 80,000 واقعې په فلسطین کې شوي دي. آیا موږ د هغې دپاره څه کوو؟ زموږ نه هغه هېر دي. دلته موږ د خپلو مفادو دپاره نښتي یو. ویښ شئ مسلمانانو، ویښ شئ، د الله د خاطره ویښ شئ. د فلسطینیانو دپاره، د غزې دپاره اواز اوچت کئ. دا زما واورئ چې اسلام د بل مسلمان په حق کې دا خبره کړې ده چې کله په یو مسلمان تکلیف وي نو داسې به وي چې په ټول انسانیت د ټولو مسلمانانو باندې به هغه تکلیف وي. د مسلمان مثال د جسم دی، د جسم په یو اعضا چې تکلیف وي نو ټول جسم د هغې سره څه وي؟ په لړزان باندې وي. دغه شان زمونږ په هغه مسلمانانو وروڼو باندې تکلیف دی. نن موږ له پکار ده د هغوی په تکلیف کې شرکت وکړو. بېشماره خلک د کورونو نه ووتل، کورونه یې وله وران کړل، د کورونو نه دخل کړل، او ورسته ورځه په هغوی باندې د ظلم او د زبردستۍ چې کوم انتها د هغه کیږي. د عاجزانه اپیل درته کوم، هر قسمه مرسته وي هغه د فلسطینیانو سره پکار ده. موږ له پکار ده د فلسطینیانو، د مظلومانو، د غزې د مسلمانانو سره هر قسمه مرسته موږ وکړو. د الله په دربار کې به سبا زمونږ پیشي وي. الله به زمونږ نه تپوس کوي تاسو په آرام او په سکون وئ. د دې مسلمانانو مسغم کړئ، د دې ماشومانو، د دې 80,000 ماشومانو د لوږې به درنه تپوس کیږي. د دې د لوږې مسغم کړی دی. 60,000 ماشومان د لوږې د لاسه شهیدان کیږي. ورسته ورځه په هغې کې کمزورتیا راځي، داسې واقعات، داسې واړه، داسې ویډیوګانې انسان ویني چې د انسان د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شي. دا موږ په خپل بچي لیدی شو، دا تکلیف په ځان لیدی شو، چر هم نه شو لیدی.